تاسو خدای وبخښه مرۍ مې ټیک نه ده نو کوشش به کوم خو خفه کېږئ به نه که داسې تاسو په باندې پوه نه شوئ د پوهېدو کوشش کوئ په خبرو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سلسله شروع ده او هغې کې په تېرو جمعو کې بیانونه شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب صاحب دا نظر منلی و چې که چېرې د زمزم د کویې ښکاره شو نو ما ته چې الله لس زامن کله راکي پوره او دا لس واړه ما سره د کار جوګه شي نو بیا به یو کس په دی کې زه حلالوم د الله په نوم باندې زه به کوم به هغه نظر په سلسله کې خبره شروع شوې وه یو موقع داسې راغله چې په هغې کې عبدالمطلب صاحب ته چې په رشته کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نیکه دی الله جل جلاله لس زامن ورکړ په هغې کې یو بچی د نبی آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والد ماجد دی نوم یې عبدالله دی عبدالله نوم په ټولو نومونو کې الله جل جلاله ته محبوب نوم دی دا نوم یې پکې پیغمبر نوم دومره ده اصحاب السیر حضرات اهل علم لیکلي دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نیکونو کې اکثریت داسې وو چې هغوی په ملت ابراهیمي باندې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې یعنی خوا او شاکه نورو کې ډېرې زیاتې غلطې لارې چارې وې نو په دی کې د هغې په مقابله کې شرکو بت پرستی وه لیکن د معصیاتو نه به دی اجتناب کولو دا په خوا او شا قومونو کې ټولو کې ښه روان نو اکثر په ملت ابراهیمي باندې د ابراهیم علیه السلام د ملت او د هغې د شریعت چې کوم پاتې را پاتې احکام او اصولو نو دا حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکونه په هغې باندې پابند وو دې نه یې پته لګي چې عبدالمطلب صاحب د خپل بچي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد ماجد دی د هغې د نوم انتخاب چې کړی دی نو عبدالله یې کړی دی څوک به عبد ودو څوک به څوک به عبد مناف څوک به عبد العزا عزا بت دی منات بت دی ود بت دی قرآن پاک کې تذکر راځي ود ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا د ود بت بنده او د عزا بنده او دته یې نوم کې خو انتخاب یې وکړو عبدالله د الله بنده حدیث مبارک کې راځي احب الاسماء الى الله تبارک وتعالى عبد الله وعبد الرحمن الله جل جلاله ته په نومونو کې محبوب ترین نومونه هغه عبد الله او عبد الرحمن دي نن سبا یو عجیبه ذهنیت جوړ شوی د مسلمان او دا جهالت د دین نه لرې والی دی او د بیرنګیانو د یهودو نصاراو پیښې دي او د میډیا سره غرق او کلک تعلق د الکترونیک میډیا سوشل میډیا سره چې هغې کې ناشنا غونې نوم راشي نو دا تپوس نه کوي چې دا د هندو نوم دی که یهودي دی که د عیسایي دی خو دی وایي چې خپل بچي ته مې دا نوم کېښی دا خو ډېر خوند کوي بیا ورته هغه نوم کېږي حالانکه زمونږ فخر
زمونږ دپاره باعث د عزت خبره او زمونږ ترقی او زمونږ فلاح او زمونږ فوز او کامیابی په دې کې ده چې زمونږ مسلمانان یو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره متعلق ده نو مونږ د خپل اولاد نومونه یا د صحابو په نوم کیدو یا د انبیاو په نوم کیدو یا داسې نوم کیدو چې هغې کې نسبت الله ته کیږي عبدالله عبدالرحمن عبدالعزیز عبدالوهاب دا الله پاک اسماء صفاتیه دي داسې نوم کیدو دا زمونږ دپاره د فخر خبره ده بل یو بل مرض نن سبا دا دی چې نوی نوم وي چې زما په دې محله کې د بل چا ني داسې نوم ګورم چې په دې کې د بل چا ني نو د دې وجه نه ناشنا نوم کیدي حالانکه موږ چې کتابونه ګورو محدثین او د احادیث روات او اهل علم نو کوم نوم چې به د پلارو هغه نوم به بزوي کېخو نو د نیکو او د نوسی نوم به یو شان بلکې کله به داسې وه چې پرله پسې به په لړۍ کې یو نوم د نیکه نوم به هغه د پلار به هغه د نوسی به هغه بیا به کله کله فرق کولو په دې باندې چې الاول والثاني والثالث دا محمد اول دی دا محمد ثانی دی په دې به فرق کولو دا خو څه د عیب خبره نه ده نو عرض مې دا کولو چې عبدالمطلب صاحب د خپل بچی نوم ایښی و عبدالله او دا په نومونو کې الله جل جلاله ته محبوب نوم دی او دې نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي نو هغه آثار او نښې ترې نه مخکې را روانې دي چې الله جل شانه بعضې کارونه لارې سموي ورته چې کله دی سړی شو دی و ټولو کې کشر نو عبدالمطلب صاحب خوب ویني په حتیم کې اوده دی خوب ویني په خوب کې ورته څوک وایي عبدالمطلب اوف بنظرک لله تعالی تا چې د الله دپاره کوم نظر منلی دی هغه نظر پوره کړه دی چې د خوب نه پاڅېدو نو د ده خو خبره یاده وه دی چې دا خو ما د حکم وشو نو هغه زمانه کې خو بله لار ونه دغه لار د خوبونو نو دی روان شو بچو ته دا خوب بیان کو چې ما دغسې نظر منلی و او ستاسو ټول سړي شوي یئ تر دې چې دا کشر هم بالغ دی نو تاسو کې یو کس به زه ذبح کوم نو ټول زامن ورته وایي چې ټیک ته پلاره چې څنګه ستا خوښی خو د هغې طریقه به سي ځکه چې مونږ خو لس یو کوم یو به کې ذبح کې نو عبدالمطلب صاحب ورته ووایي چې قره به اچو او تاسو ته ما مخکې عرض کړی و چې د قرې طریقه هغه زمانه کې دا وه چې په خانه کعبه کې دننه یو بوتو د مکې د خلکو د قریشو هوبل هلته به سړی ناست و او بیا به هغه د قراندازي په غشو باندې اچوله او دا غشي به دغه هوبل بوت سره پراته ودونه خادۍ او سنتونه او نورې کیسې روغې وغیره وغیره جنګونه دا به ټول په دې قراندازۍ باندې کېدل خو دا به د هوبل د بوت سره پراته تاسو ته ما دا خبره مخکې عرض کړې ده چې فال ایستل حرام دي او د فال پوره تفصیل می تاسو ته بیان کړو قراندازي چې په هغې باندې طبیعت تقسیم کې چاته لاړه شي چاته نه چاته زیاته چاته کمه دا حرامه ده البته د تطیب خاطر دپاره او تسکین قلب دپاره حصې ټولې برابر دي خو چا دا ورکې نو هسې نه په زړه کې خار وي ټولې برابر دي دې دپاره قراندازي کوي نو ټیک ده یا دا نن سبا چې څوک فال وباسي چېرته چا توتي کښېنولی یا بل څه کښېنولي او په هغې باندې خپله قسمت بوړی معلوموي چې مستقبل کې زما حالات څه دي دې خلکو ته تل حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې منع راغلي د مستقبل د خبرونو نواقف ذات هغه عالم الغیب دی او هغه صرف د الله جل جلاله ذات دی اسې بس ژوند په دنیا کې تېرول زما عزتمنو نه دي پکار
په دې باندې بیا تا ملاتړ وي چې داسې به کېږي، یا په اخباراتو کې نن سبا راځي چې د فلانکي دا ستوری دی، د فلانکي دا ستوری دی، او بیا د هغې په ذریعې سره چې کوم دی نو وایي چې ستا دا ستوری راښتی دی او دا دی او دا هفته به دې داسې تېرېږي، دا به داسې. دا ټول دروغ دي، په دې بسې تلل نه دي پکار. نو بهرحال عبدالمطلب صاحب دا بچي راوسته، غشي ورته په لاس کې ورکړل، نوم پې باندې لیکلی شوی دی. وی چې هغه هوبل سره ناست سړی به غشي اچوي چې د چا نوم راووتو نو هغه به زه به کوم. نو چې غشي واچول او کوم غشی راووتو نو هغه د عبدالله صاحب په نوم. نو چې په دې نوم باندې غشی راووتو نو دا د پلار ډېر خوښ و. سره د دې عبدالمطلب صاحب وایي چې نظر پوره کول دي نو لاس نه یې ونیو، روان یې کړو. هغه ځای ته روان کړو چې کومه قربانګاه وه او د اصاف او نایلې تر منځه چې به خلکو څاروي حلالول، نو هغه ځای کې حلالۍ بوځي او تاسو ته د هغې ځای مخکې بیان شوی چې څنګه یې روان کو. نو مختلف خلک په دې کې رکاوټ جوړ شو. ړومبی خو پکې خپل رونه د عبدالله صاحب هغه یې نسودېده. عباس رضی الله عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی او د عبدالله صاحب ورور دی. نو د دې نه پسې چل باندې پلار نه دی را خلاصول. نو د سیرت کتابونه لیکلي دي چې پلار روان کړی و، د ده نه په شا راښ کو نو په ځمکه پرېوته نو زخمیم شو او هغه نشان او اثر به هم پکې و. خویندې د عبدالله صاحب مخې ته راغلی، ځکه چې دا درې وروڼه د یو مور وو، عبدالله، ابو طالب او زبیر. دا درې واړه وروڼه د یو مور وو. خویندې راغلی پلار ته یې وایي چې نه زمونږ د ورور به نه بیایې لالې ته. ماما خیلی راغله د مور د طرف نه چې کوم خاندان، هغه یې وایي چې دا زمونږ خورۍ دی او ابن اخت القوم منهم، خورۍ د خلکو نه وي نو دا زمونږ سړی دی، دی به نه حلالۍ. قریش مخې ته راغلل، ټول مشران او سرداران د قریش. هغه یې وی عبدالمطلب صاحب ته ته خو عجیبه سړی، که چېرې دا بچی تا حلال کو نو رسم به پروزي رواج د اولاد د حلالولو، نو زمونږ نسل به نوی ختم شي او بیا به د دشمن سره جنګېږي څوک. هغه زمانه کې خو دغه دشمن سره جنګېدل، داسې ته مه کو. عبدالمطلب صاحب ټولو ته وی چې ما نظر منلی دی او د ده په نوم باندې قراندازي شوي ده، د ده نوم راوتی دی. خیر په باندې قریشو مشرانو صلاح وکوي داسې به وکړو چې یو ښځه وه هغه زمانه کې کاهنه، هغې به د مستقبل خبرونه بیانول، خلکو ته به یې وی، هغې سره جنات راتلل. وی هغې ته به لاړ شو، ډېره مشهوره ده چې هغه څه حل ښیي د دې خبرې نو په هغې باندې به عمل وکړو. او تاسو ته ما اوس ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس چې کوم شی په دې دین کې حرام دی نو اوس هغه حرام دی. هغه زمانه خو د جاهلیت زمانه و، د تیرو، او هغې سره بل څه په دغې لارو به عمل کولو مشرکینو. اوس یو کاهن ته تلل او خپلې فیصلې په هغه باندې حل کول دا حرام دی. دی روان شو، عبدالمطلب صاحب روان شو، ورسره نور مشران لاړل هغې ته. هغې ته ووایي چې دغسې کیسه ده. هغې ورته ووایي چې ما سره چې کوم کس خبر راوړي نو هغه اوس نشته دی او سبا ته تاسو راشئ. نو شپه تېره شوه، دی عبدالمطلب صاحب دعا کوله چې یا الله تا حق کې چې کوم څنګه ستا خوښه ته هغسې وکړي. چې سبا شو بیا رالل وی چې او ما څخه خبر راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې بعضې جناتو داسې کول چې د ځمکې نه به ختل اسمان ته، او فرښتو ته کوم تکویني امورو په باره کې الله جل شانو د طرف نه امر کېږي نو د دې د اورېدو کوشش به کولو. یسترقون السمع حدیث کې راځي او قرآن پاک کې هم د هغې تذکره راغلی ده. بیا به فاتبعه شهاب ثاقب، د الله جل شانو د طرف نه به یو شهاب، یو لمبه د اور په هغې پسې ولګېده، یا خو به هلاک شو. چېرته په سلو زرو کې به یو کس یو خبره نیمه واورېده نو خپل کاهن ته به یې غوږ کې واچوله. حدیث مبارک کې د هغې تفصیل راځي، قرآن پاک کې هم ذکر دی.
بیا به په دې خبرو کې هغه کاهن د یو خبرې سره یو کم سل دروغ ګډ کړل، نو خلکو ته به وایي چې دا به کېږي. نو که هغه یو خبره به رښتیا څرګنده شوه، نو بیا به وایي چې وګوره دی ټیک وایي. نو هغه کس څخه هغه خپل جني خبر راوړی و، ورته وایي چې داسې وکئ چې تاسو لاړ شئ او د دې هلک سره 10 اوښان په مقابله کې کوي او بیا پې قره واچوئ، یا خپل ځای کې چې تاسو څنګه قره اچوئ. که چېرې قره د اوښانو په نوم باندې راووته، نو اوښان ذبح کوي، دی پرېږدئ، دی خلاص شي. د دې مطلب دا شو چې الله دې بچ کو. او که چېرې د اوښانو په نوم راونه وته، نو بیا ورسره 10 اوښان نور کوي. نو که بیا 10 بیا به 10 شي، که بیا راووته خو ټیک ته که راونه وته، نو 10 دې سره اچوئ. نو دوی وایي چې دا ټیک ته، نو واپس را روان شو. عبدالمطلب صاحب رالو او دا بچی بوتلو 10 اوښان قره یې واچوله د دواړو په نوم باندې. نو د عبدالله صاحب په نوم قره راووته، بیا د اوښانو په نوم نه. بیا یې 10 سره 10 نور کړل 10، بیا یې واچوله، نو بیا د عبدالله صاحب په نوم راووته. بیا یې 10 نور کړ 13 بیا د عبدالله صاحب په نوم راووته. بیا 40 بیا 50 بیا 80 بیا 80 بیا 80 بیا 4.5 بیا چې 100 شول، نو دغه وخت کې قره د اوښانو په نوم راووته. نو دی چغې کې الله اکبر، خوشحال شو. مطلب دا چې دا 100 اوښان ذبح شي او عبدالله صاحب بچ شي. نو بعضې کتابونه لیکلي دي سیرت ابن هشام او ابن اسحاق کې چې عبدالمطلب صاحب وی چې نه اسینی مانه رب ناراض شي، نو زه به دا قره 3 ځله اچوم. بیا یې واچوله، نو بیا د اوښانو په نوم راووته. بیا یې واچوله، بیا د اوښانو په نوم باندې راووته. نو بیا تسلي وشوه چې اوس الله پاک ته همدغسې منظوره ده. دغه دا غشي اچول د دې تذکره قرآن کریم کې الله پاک کوي چې دا اوس حرام دي. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما الخمر دا شراب چې دي، والمیسر او جواری، والانصاب او سلی او بوتان چې تاسو هغې سره ذبح کوئ، والازلام او دا غشي اچول د قرآن دا ځای دپاره، دا رجس من عمل الشیطان، دا ټول څیزونه دا رجس دي، نجس دي، ګندګي ده، غلاظت دی، من عمل الشیطان او د شیطان دا عمل نه دي. فاجتنبو د دې نه خپل ځان لرې وساتئ، دې ته نږدې کېږئ. دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله پیغمبري ورکا، نو دغه وخت کې دا څیزونه ټول حرام شو. نو شراب حرام دي، جواری حرامه ده، بت پرستی حرامه ده، یا چرته یو سلی باندې یو بت څخه څاروی ذبح کول دا حرام دي، او یا د الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې څاروی ذبح کول دا حرام دي. او دغسې ازلام دغه غشي اچول چې په هغې باندې د چا فیصله وشي دا حرام الله جل جلاله دې نه منع فرمایله. دغه وخت کې چې کله دا 100 اوښانو په حق کې د قره راووته، نو دا 100 اوښان یې حلال کړي چې کوم ځای قربانګاه وه. او د دې نه مخکې په دغه ځای کې یو کس دیت 10 اوښانو، او د عبدالمطلب صاحب د دې ترتیب نه پس د یو کس دیت 100 اوښان شو. بیا چې به کله یو سړی چا مړ کو، نو بیا به د هغه په دیت کې خون بها کې 100 اوښان اخیستل وصولول. او چې کله الله جل جلاله دین اسلام نازل کو، الحمدلله، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، نو دغه دیت برقرار وساتلی شو. سماغه دیت دی که چېرې یو سړی لګیا شي بل کس مړ کي، نو چې قصاصا عمدن قصدن یې قتل کړی، عمدن قصدن، نو دی به قصاص کې قتلیږي دا قاتل. او که چېرې خطا سره قتل کړی، او یا د 2 فریقینو په دې باندې صلاح راله چې مونږ دا سړی نه وجنو، نو بیا خون بها څومره ده؟ بیا 100 اوښان دي. د هغه وخت نه را روانه د ډېر څیزونه داسې دي چې هغه مخکې وو، او بیا الله جل جلاله هغه پاتې کړل باقي. لکه ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې زناګانې بیلې وې،
او د زنا په نوم باندې د نکاح په نوم باندې به زنا بیله کېده. البته هغه ټول منسوخ شول او هغې ته حرام وي د اسلام د راتلو نه بس، او په هغې کې یو صورت د زنا د نکاح باقي پاتې شو، او هغه کوم صورت دی هغه همدغه صورت دی چې نن سبا رایج دی. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح همدغسې شوي ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشرانو کې نکاح همدغسې شوي ده لکه زمونږ چې نن سبا څنګه کېږي چې جینۍ په قدر درناوي سره اغوستی شي او د هلک سره د هغې رشته وشي، د جینۍ مشران او د هلک مشران ناستي، په هغې کې ایجاب و قبول وي، په هغې کې خطبه ولوستی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح خطبه د هغې تره ابو طالب صاحب لوستي وه، په هغې کې خطبه ولوستی شي، په هغې کې مهر مقرر شي د هلک د طرف نه د جینۍ دپاره. دغسې نکاح د جاهلیت په زمانه کې هم وه، دا باقي وساتلی شوه او هغه نور ټول صورتونه منسوخ شول، هغه په زنا کې شمار دي. بهرحال عبدالمطلب صاحب د اوښان ذبح کړل او بیا یې دا پرېښول چې اوس دا څوک خوري نو هغې خوړی شي. نو فقیران مسکینان چې څومره خلک راتلو هغې ته یې ورکړل. بلکې عبدالمطلب صاحب خو تاسو ته مخکې هم ذکر شوي ده، په دې باندې مشهور و چې دی په میدانی علاقه کې په آبادۍ کې خلکو ته ورکوي خوراک دومره سخي دی، او په غرونو کې چې کوم دی نو هغه حیوانات او طیور و مارغانو ته ورکوي. نو حیوانات او طیورو ته هم داسې برخې وغورځولی چې د دوی هم پکې څه وشي. دې واقعې نه پس چې کله عبدالله صاحب بچ شو نو عبدالمطلب صاحب د هغه د نکاح بندوبست کولو چې واده ورته وکړي، رشته ورته وکړي. نو لاس نه یې نیولی دی، روان یې کړو. په مکه مکرمه کې یو خانداني و باعزته کورنۍ وه، د بنو زهره قبیلې سره یې تعلق و. هغې کې یو سړی وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن کلاب، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشته کې لګي. بنو زهره خاندان سره یې تعلق و، د هغه نوسی و. د دې وهب لور وه بیبي آمینه، او دا پلار یې مړ و، او د دې تره وهیب ابن عبد مناف ابن زهره، د هغه په تربیت کې وه دا بیبي آمینه. عبدالمطلب صاحب ته دا د عبدالله صاحب دپاره وغوسته، نو هغې ها وکړل، وی چې ټیک ده. نو د نکاح دپاره یې روان کړی دی. چې څنګه یې بوتلو نو د خانه کعبې سره یو زنانه ناسته ده. دا زنانه دې ته د تورات علم حاصل و، دا د ورقه ابن نوفل خور وه او د تورات علم دې سره و، یعنی دا په دین مسیحیت باندې و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نښې نښانې هم دې ته معلومې وي. عبدالمطلب صاحب لګیا دی، عبدالله صاحب بچی د لاس نه نیولی دی، نکاح ته یې روان کړی دی. نو دا ناسته وه خوا کې په لاره کې، دې سره تېرېږي. نو دې ورته اشاره وکړه، ورته یې وې چې دا پلار دې چېرته بیایي، او دعوت یې ورکړو خپل ځان طرف ته چې ما سره نکاح وکړه. بعض یې وایي چې د جما دعوت یې ورکړو. نو عبدالله صاحب ورته وې چې زه د الله جل شانه معصیت او نافرماني نشم کولی، او زما پلار ما سره دی، ما پلار روان کړم چې پلار مې څه کوي زه به هغه کوم، تا سره نکاح نه کوم، تا سره مجامعت نه کوم. نو لاړو پې تېر شو، او چې کله یې بوتلو نکاح وشوه. عبدالله صاحب هلته پاتې شو یو دوه درې ورځې. نو د دغې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الوغ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش د دې نه شوی، او عبدالله صاحب بیا وفات شو. او د هغه د وفات قصه دا ده چې تجارتي قافلې سره شام ته روانو. نو چې کله واپسۍ کې راتلو مدینې منورې ته راورسېدل. هغه زمانه کې د مدینې منورې نوم یثرب و، مدینې نوم سره په هغه وخت کې چا نه پېژنده. هلته کې بیمار شو عبدالله صاحب. نو هلته یې د نیکه د طرف نه چې کوم دی نو ماما خیلي وه، هلته پاتې شو او بیمارو. بنو النجار قبیله کې و. چې کله دا خلک راغلل نو عبدالمطلب صاحب تپوس وکړو چې زما زوی څه شو؟ عبدالله وایي چې هغه خو بیمار شوی دی، په مدینه کې پاتې دی. نو عبدالمطلب صاحب ورپسې خپل مشر زوی حارث واستولو چې د هغه تذکره مخکې راغلي چې لاړ شه او دا رور دی راوله بیمار دی. هغه چې مدینې منورې ته رالو
نو دغه وخت کې عبدالله صاحب وفات شوی. هغه زمانه کې خدا طریقې نه وی چې فوراً خبر راشي. نو واپس رالو او دا خبر راړو چې عبدالله صاحب وفات شوی دی. په دې باندې ټولو ته صدمه ورسېد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په رحم مادر کې د مور په خېټه دغه وخت کې مور ناشنا څیزونه لیدل. امینه بیبي وایي چې یو ځل ما وکتل چې زما د دې بدن نه یو رڼا نور راووت په تیاره کې، او هغه رڼا نور کې ما ته د شام محلات ښکاره شو، د شام محلات ښکاره شو. او دا هم وایي چې ما ته وویلی شو چې دا بچی دی پیدا کېږي نو خیال کو داسې پاک غونې ځای وي چې هغې کې پیدا شي، او چې کله پیدا شي نو په ده باندې نوم محمد کېده صلی الله علیه وسلم. دغه نوم باندې په مکه کې بل څوک نو دی نه مخکې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو نه 55 ورځې یا 50 ورځې مخکې یو واقعه مشهوره پیښه شوه. دې ته ارهاسات وایي. ښه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند باندې د نبوت نه پس چې کومې ناشنا نښه ښکاره شوي دي هغې ته معجزات وایي، او چې کوم یې د نبوت نه مخکې او د پیدایش نه مخکې نښې ښکاره شوي دي دې ته ارهاسات وایي. صاد سره دا علامې وي چې دا بچی انتهایی مبارک دی. نور لیدل او داسې د مختلف قسم څیزونه نور، دا ټول هغه ارهاسات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو سره لکه څنګه چې نور پې راوځي د نور خاتنه، نو د نور د راختو نه مخکې د نور شعاګانې او شغلې هغه په اسمان باندې ښکاري. دغسې دا نښې نښانې مخکې څرګندېدې. یو عظیمه واقعه چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې وشوه هغې ته واقعه د اصحاب الفیل وایي، د هاتیانو والا واقعه. قرآن کریم کې د هغې تذکره الله جل شانه په مستقل صورت کې کړې ده. الم تر کیف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ته ګورې نه کیف فعل ربک باصحاب الفیل چې الله جل شانه د اتیانو والا سره څه وکړل. د اتیانو والا واقع دا ده چې په یمن کې یو بادشاه ابرهه، دغه ابرهه دا یو وړوکی ریاست بادشاه او د ده حکومت د نجاشي چې د حبشې بادشاه د هغه د لاندې و، او نجاشي دغه وخت کې غټ بادشاه او هغه په عیسایت باندې و، په دین مسیحي باندې. نو دا ابرهه هم په دغه دین باندې، خو دغه وخت کې مسیحیت هم بعضې و په باندې پوره عمل کولو، بعضې و مشرکینو. دا ابرهه د په یمن کې یو کور جوړ کو. د جاهلیت په زمانه کې د بوتانو عجیبه ناشنا قسمونو، یو خو هغه چې بوت به ولاړو کور بنو نو هغه ته به خلک تلل او لاس به یې پرې راښکله او د هغه نه به یې مدد غوښتو. یو به هغه چې کوټه به یې جوړه کړې وه په کوټه کې به دننه بوتانو هغې ته به یې بیوت وي. نو چې دا کور دی بیا به یې د هغې تقدس او د هغې احترام او هلته به یې ذبحې کولې وغیره وغیره. او بعضې داسې وو چې هغه تش کاڼي او سلي وو خو هلته به یې قرباني کوله د هغې سلي په نوم باندې. نو دا ټول بت پرستۍ کې راځي. په یمن کې ابرهه یو کوټه جوړه کړې وه، په هغې کې دننه یو بت و او د هغې کوټې ګمبت یې جوړ کړی او نو هغې د سرو زرو نه جوړ کړی. او بیا چې کله هغه جوړ کړو ډېر شاندار کور یې جوړ کړو. چې کله یې هغه جوړ کړو نو بیا یې نجاشي ته هم خبر واستولو چې ما داسې کوټه جوړه کړې ده، او بیا دې خپلو خلکو ته ووایي چې دا کور ما جوړ کړی دی او تاسو د دې ځای نه هغه بیت الله یې ورته یاد که خانه کعبه چې هغې ته مه ځئ کعبې ته، او دا دغه ځای ته راځئ او دلته کې چې کوم دی نو چې څه کوئ، که تاسو د دې نه ګیر چاپېر ګرځئ، که دلته ذبحې کوئ نو هغه ټول کارونه دلته کې کوئ. نو د خانه کعبې په مقابله کې دا کوټه جوړه کړې. یو کوټه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم و په یمن کې، او هغې ته په هغې کې چې کوم بت نو هغې ته یې ذوالخلصه وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغې د وجې نه ډېر بوج و، او دغه وخت کې په یمن کې مشرکین و په هغه ځای کې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام
حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی صحیح بخاری کی حدیث تے دته ایسے کسان ورکل 50 کسان چې دو کلاړ شو دا کوټه و دا ورانک نو هغه کوټه حضرت جریر رضی الله عنه په قسمت دا سعادت لیکل شو چې هغه لاړ او هغه ورانک او هغه ته اور واچول او یو کوټه دغه وخت کې مو چې دا ابرها جوړ کړی نو چې دا کوټه کله جوړه کا نو قریشو ته پته ولګی دا او یا د قریشو سره چې څومره قبایل نور نو د دې ځای نه د بنو کنانه یو کس لاړو چې هغه د حمص نو یعنی د هغه اعتقاد کې خانه کعبه اعتقاد ډیرو د نورو نه منلو د دې ځای وی چې دا څنګه چللی چې د خانه کعبې په مقابله کې کوټه جوړه کړې ده نو دی د غصې نه لاړو د مکې نه یمن ته ځان ورسولو یمن ته چې لاړو نو هغه کوټې ته ننوتو په هغې کې ورته قضای حاجت وکړ او بیا بهر راووت وی چې نور مو وس مې نه رسېږي چې دا خو وده وکړه ابرهه راغلی دی یا ابرهه ته اطلاع لاړه چې چا چې چا ګندګي کړې ده هغه خو دا ځای ډېر صفا ساتلو او ډېر زیات د هغې د پاکیت خیال بیا ساتلو او ابرهه ځان ته څه وی ابرهه ابن اشرم هغه وی چې ښه د داسې کړي دي دا چا کړي وي د دې طرف نه راغلی د بنو کنانی یو سړی دی نو کنانه په مکه کې پاته کېدل وی چې دا د دې وجې کړي دي چې هلته دا د خانه کعبې په مقابله کې جوړه شوي ده نو وی غصې او تا وغښتې او نو ځکه راغلی دی نو بعضې په دې کافرانو کې هم نران وي نو دغه وخت کې هغه نه برداشت کوله چې د خانه کعبې په مقابله کې کوټه وي داسې وکړ نو ابرهه غوسه شو هغه وی قسم یې وخوړو وی زه به د دې په بدل کې د دوی د کور رانوم دا به ورانوم دا هلته نه یې لښکر تیار کو خلکو ته یې وی چې زه په زرګونو لښکرو په هغې کې هاتیان او دا هاتیان یې د افریقې نه راپورېستي وو ځکه چې حبشه دا یمن ته مخامخ په افریقا کې راځي بر اعظم افریقا کې په افریقا کې هاتیان ډېر په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې هاتي چا لیدلی نو چا پېژندو نه چې هاتي څه شی دی هلته نه یې راپورې کړي وو نو دا یو ناشنا شی و هغه زمانه کې د هاتي د مقابلې چا سوچ نو کړی چې جنګ کې یو طرف ته دشمن سره هاتي د هغه سره به جنګېږو څنګه نو دی ابرهه دا لښکر د هاتیانو چې په خپل هم په یو غټ هاتي باندې سور دی د هغه نوم محمود او هلته نه یې را روان کو د یمن نه د مکې مکرمې په طرف باندې راتلل کوم سړی چې به مخې ته راتلو هغه به مقابله کوله ورته به وی چې نه به ځي دې کور ته ځکه چې د هغې د تقدس خیال ساتلو د خانه کعبې خلکو هغه سره به جنګېدو هغه سړی به یې وجلو یو په دی کې راځي نوفیل مقابلې ته رالو نو د هغه ملګرو شکست وخوړو نو هغه ته یې لاس خپې فوجیانو د ده وتړل نو ابرهه څخه یې راوستو نو ابرهه ته نوفیل وی چې صاحب وجنه مې ما زه به دې په کار راشم ما ځان سره بوزه خیر دی تړلی مې بوزه نو دی ځان سره روان کو مخکې ذونفر نومي کس مخې ته رالوته هغه هم ځان سره کسان راوستي خو د ده په مقابله کې کم و هغه هم شکست وخوړو هغه ته هم لاس تیغ پې وتړل ژوندی راوستو هغه هم ورته ووایي چې وجنه مې ما کیدای شي زه ستا چېرته په کار راشم هلته نه چې کله رالو طایف ته ورسېدو نو ده ته لاره نه وه معلومه نو دې خلکو د نوفیل او ذونفر به یې رهنمایي کوله چې داسې ځه نو چې کله طایف خوا ته راورسېدل نو د طایف خلکو ثقیف مخې ته رالل هغوی ته پته ولګېده چې یاسیني زمونږ دا بت چې کوم دی نو دا چېرته د ختم نه کي ماتې نه کي او د هغوی په ځای کې هم کوټه وه او په هغې کې بت نو ورته وایي چې صاحب ته چې کوم کور رانولو پسې روان نو هغه ګورې دا نه دی او موږ ستا جته یو ستا پارټۍ کې یو او ستا په ډله کې یو ته هېڅ فکر مه کوه موږ تا سره ملګري یو او دی ورته یو سړی ورکو ده ورته وایي چې ما ته لار نه ده معلومه چې دا خانه کعبه کوم ځای کې ده نو دی ورته یو سړی ورکو ابو رغال دغه ابو رغال یې دې دپاره ورکو چې هلکه ته ورته لار سمو خانه کعبې ته یې ورسو نو دغه ابو رغال سره خو داسې عجیبه کار وشو چې دی په لار را روانو یو ځای دی هلته کې راورسېدو او هلته نه خانه کعبه بیا نږدې وه نو دغه ځای کې دی مړ شو او په هغه باندې چې کوم سلی جوړ شوی دی نو یو زمانې پورې به دغه ابو رغال په دې قبر باندې کاڼي خلکو ورول چې دا هغه کس دی چې د الله د کور په ورانولو کې د ابرهه سره تعاون کړی نو چې قریش په دې باندې تلل راتلل
یا به خانه کعبې ته څوک راتلل نو ابو رغال له قبر به بکاڼو باندې ویشتو. د ده په باره کې اشعار او قصیدې جوړ شوي. دا جاسوسي کړي وه د الله د کور په ورانولو کې. نو د هغه حشر په مرګ باندې داسې شو، د ذلت په مرګ باندې مړ شو، او بیا پس د مرګ نه د هغه دومره ذلت او بېعزتي چې تر یو زمانې پورې په قبر باندې کاڼي ورېدل. ابرهه چې کله دلته رانږدې شو، بعضې وایي چې دغه ځای دی کوم ځای چې نن سبا هغه په مینا کې واقع دی. هسې خو د مینا او د مزدلفې تر منځ دی، خو نن سبا د مینا خیمې چې حاجیانو دپاره کومې نصب شوي دي نو هغه د هغې نه ډېر اخوا دي. د مینا او د مزدلفې تر منځ یو ځای دی، هغې ته وادي محسر وایي. دې ځای کې د ابرهه لښکر هلاک شوی او تباه شوی. او نن سبا هغه ځای کې خیمې نه ښخېږي، هلته کې د خوړو مخکې اوس په هغه ځای کې سړک جوړ دی. او په مینا کې نور سړکونه چې څومره دي د هغې نورو سړکونو په مقابله کې دا ځای کافي پلن دی. او دلته چې کله تاسو لاړ شئ نو یا به لیدلي به مو وي بعضې که منې لیدلي، نو هسې چې څومره حدود دي نو هغې کې د بورډونو یو لین دی، دلته کې 2 لینونه دي. هغه 2 لینونه د دې دي، یو ته د مینا منتها وایي چې مینا ختمه شوه، او بل لین بیا د مزدلفې بدایه ابتدا شروع کیږي. نو دلته نهایه مینا لیکلي، هلته کې بدایه مینا لیکلي. او هسې په عامو بورډونو باندې په یو بورډ باندې بدایه او نهایه لیکلي، اینډ او سټارټ. دلته کې 2 لیکلي، د دې په منځ کې چې دا کوم لین دی نو دا وادي محسر. اکثر حضرات دا وایي، نور اقوال هم پکې شته. د ابرهه دغه لښکر الله جل جلاله هلاک کړی و دې ځای کې. چې کله دی دلته راورسېدل نو دغه وخت کې دې ابرهه سره د لښکره دې ځای کې هغه فوج خپل پرېست، او بیا یو کس واستولو، وایي چې دوکه لاړ شه حال معلوم که چې د دې خلکو ارادې څه دي، د مکې د خلکو موږ سره به په جنګ مقابله کې روزي او که نه. نو چې هغه رالو نو دغه وخت کې متولی او مشر د خانه کعبې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه عبدالمطلب صاحب و. هغه سره خلکو میلاو کو، وی د دې ځای مشر څوک دی؟ وی دا دی عبدالمطلب صاحب. سره چې میلاو شو هغه ته وایي چې ابرهه راغلی دی. نو هغه مخکې نه خبر و، هغه ورته وایي چې ټیک ده، وایي چې موږ خو ورسره جنګېږو نه، ځکه چې زموږ د هغه سره د جنګېدو وس او طاقت نشته. نو دغه وخت کې د مکې خلکو ته امر وکړو چې تاسو لاړ شئ مکه خالی کړئ، او دا لښکر چې راځي نو چې تاسو ته نقصان درونه رسي. او بیا ابرهه دې وغوښتو، وی زه هغه سره خبرې کوم. نو ابرهه ته د عبدالمطلب صاحب تعارف مخکې نه شوی و. د ابرهه په لښکر کې چې کومه سایسو د هغې اتي کولو واله د ابرهه، هغه د عبدالمطلب صاحب نه واقف و، ځکه چې خلک به راتلل د خانه کعبې زیارت ته، خلکو ته پته لګېده چې دا څنګه سړی دی. نو هغه ابرهه ته تعریف کړی و چې دغسې د خانه کعبې چې کوم مشر دی هغه دا دی، او را روان دی تا څخه. نو د هغه صفات، د هغه خویونه، د هغه سخاوت، د هغه بهادري او شجاعت، دا هر څه یې ابرهه ته بیان کړي. نو عبدالمطلب صاحب لاړو، ابرهه اجازت ورکړو چې څنګه ابرهه څخه لاړو. نو ابرهه دغه وخت کې په اوچت ځای ناست دی په تخت. نو چې عبدالمطلب صاحب یې ولیدو د ونې نه دنګ او جسیم مضبوط بدن والا او انتهایی حسن و جمال والا، او دغه وخت کې د هغه تندی ځلېدو، نو دې ته ډېر زیات متاثر شو. چې متاثر شو نو اوس په تخت باندې نشي ټینګېدی، نو کله ښکته د کوزېدو کوشش کوي، کله پکینی چې ښکته کوز شم دا حبش به څه وي دا فوج زما. نو هغه یې ځان سره کېنولی نه شو، او هغه په ځمکه کېنول ورته بد ښکارېدل. وی د دې سړي سره دا نه ښایېږي چې دی ښکته ناست دی او زه پورته ناست یم، او داسې نه شم کولی چې ځان سره په تخت کېنوم. نو داسې یې وکړل چې د تخت نه خپله کوز شو، هغه سره په ځمکه کېناست. د هغه اثر او روح پې باندې دومره پرېوتو. د الله جل شأنه ذات وي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نیکه، نو د هغې هغه اثرات په هغې کې موجود و. نو په ابرهه باندې دومره اثر وغورځو. ابرهه بعضې وایي چې دا ابرهه راغوستی و، او بعضې کتابونو لیکلي دي چې عبدالمطلب صاحب خپله تللی و، ځکه چې د ابرهه لښکر کله دې ځای ته راورسېدو نو د هغه کسان راغلي وو.
نو غیر چاپیر د مکې د خلکو چې کوم څاروي او مال حال نو هغه د دلته نه بوتل او غصب یې کړل ټول. نو په هغې مال کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه 200 اوښان. نو ابرهه ته نه تپوس کوي چې څنګه راغلی. نو عبدالمطلب صاحب ورته وایي چې ستا د کسانو چې کوم مال راوړی دی په هغې کې زما 200 اوښان دي، هغې پسې راغلی. نو هغه رنګ عجیبه شوې چې عجیبه سړی ته ستا د کدو کاټ ته چې وګورم او ستا د عهدې او منصب ته د دې ځای مشر یې او ستاسو دا کور دی، تاسو ته عزت د دې کور د وجې ملو شوی دی. ما وی ته به د دې کوټې په باره کې خبره کې، حالانکې زه خو د هغې ورانولو ته راغلی یم او تا د هغې په باره کې تذکره ما سره ونه کړه، بلکې د خپلو اوښانو ذکر دې وکړو. ته خو عجیبه سړی. نو عبدالمطلب صاحب ورته جواب ورکوي انا رب الابل، زه د اوښانو مالک یم او وللبیت رب سیمنعو، او د دې کور یو مالک دی هغه به حفاظت کوي، ځکه چې دی بېوسه د هغه د لښکر په مقابله کې. د اوښانو مالک ما ته اوښان راکړه او د دې کور یو مالک دی هغه به د دې حفاظت کوي. دا ټکی ابرهه ته وکړو. ابرهه خلکو ته وویل فوجیانو ته چې دته اوښان واپس کړي. عبدالمطلب صاحب اوښان را روان کړل، رالو شپه تېره شوه تر منځه. سبا ابرهه اډر وکړو چې زه یې حمله وکړئ. نو د ابرهه اتی ناست و هغه پاسولو. نو اتی نه پاسي، اتی پاسېدو نه ټول حیران دي، وی چې تر اوسه پورې خو دې محمود هاتي داسې عمل نه دی کړی، دا ولې؟ نو چې کله یې په شا وګرځوي او مخې یمن ته کي نو بیا فوراً پاسېده او قدمونه مو واخلي زر زر، او چې کله یې مخ بل طرف ته کي نو بیا هم پاسي، مشرق طرف ته یې کي بیا هم پاسي، شمال طرف ته یې کي بیا هم پاسي، او چې مغرب ته خانه کعبې طرف ته یې مخ کي نو بیا کیني په هماغه ځای باندې. دغسې څو ځله وکړل. هغه چې کوم کسان شړولو والا هغوی په ډنډو باندې هغوی سره اوسپنې وې، هر څه پې باندې وکړل، خو اوښ د اتي وی چې زه به قدم مخکې وانلم، په هغه ځای باندې ناست دی ټول حیران. نو ابرهه پوه شو. نو دغه وخت کې سبا رڼایي کېده، دوی په تیاره کې د را روانېدو اراده وکړه. نو سبا رڼایي چې خورېده نو رڼا شوه په آسمان باندې، د سمندر د طرف نه مارغان رالل. د هغې تذکره قرآن کریم کې الله پاک په دغه صورت کې کړې ده. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. الله جل شانه په دوی باندې راواستل مارغان، ډلې ډلې مارغان به راتلل، جتې جتې مارغان به راتلل. د هغې مارغانو په باره کې کیفیت څه دی؟ بعضې وایي چې داسې مارغان نه مخکې چا لیدلي و نه رستو، بعضې وایي د خطاطیف چې د ابابیل کوم مارغان یادېږي د دوی په شکل کې، بعضې لیکلي دي چې وړوکې مارغه په هغې کې د انسان د سر عمره او غټ به د یو ټپ اوښ عمره، مختلف اقوال دي. خو بهرحال قرآن کریم د دې سره بحث نه دی کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې جسامت او کیفیت تذکره نه ده شوي، خو الله جل شانه دا مارغان په باندې د سمندر د طرف نه راولي. دی به یو ګیټي ورسره و، یو ګیټی به یې په خوله کې نیولی او په مخوکه کې، یو به یې په یو پنجه کې او بل به یې په بل پنجه کې، او دا به راتلل. هغه ګیټی چې به یې د بر نه راخلاص کو نو چې د چا په خېټه به لاړو نو خېټه نه به پورې وتو، چې په سر به لاړو نو د سر نه به هغه ګیټی پورې وتو، او چې په اډوکې به لاړو نو اډوکې به یې سوری کو، اډوکې به ختم شو، ریزه ریزه شو، ګیټی به ترې پورې و. او یو ګیټي سره یو مارغه به دریو ګیټو سره درې کسان مړه کول. چې کله به دا لاړل واپس تش نو ورپسې به نورې جتې رالې. په دې طریقه باندې دا خلک چې کوم دی نو ګډ وډ شو تښتي. هغه کوم نفیل او ذو نفر کسان چې ځان سره روان کړي وو هغوی ترې نه غره طرف ته پټ شو، ځکه چې د هغوی خو ورسره سلا نه وه، هغوی په زور راوستي. دې خلکو هغوی ته چغې کړي چې د خلاصي د تلو د واپسۍ لاره کومه ده. نو دی ځان ډډې ته کو خپل او لارې ورته نه خور، نو یو په یو کنده کې، بل په بل ځای کې، څوک چرته، څوک یو ځای کې، څوک بل ځای کې، هلته کې ډېرې شو. ابرهه باندې هم دغه مصیبت رالو چې کوم د دوی بادشاه او د لښکر، او چې دا ګټې باندې رالل نو دا هغې سره ولګېدو نو دا لاس یو پرېوتو، بیا بل لاس پرېوتو، بیا دغسې خپې پرېوتې چې یمن ته تلو. نو بعضې وایي په لاره کې، بعضې وایي چې یمن ته رسېدو کې د ده ټول بدن شاړې غوښې هغه ځای کې ساه ورکړه. دا لښکر الله جل جلاله تباه کو. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا ابرهه د لښکر
دا هاتی چې کوم قائدو او کوم سائقو دا دواړه ما لیدلي دي په مکه کې به سوال کولو خیر به غوښتو په سترګو باندې ړانده د هغه کسانو چې د هاتي چا خصمانه کوله نو دا لښکر الله جل جلاله تباه کړو. دا د دنیا دپاره یو عجیبه او ناشنا خبره وه ځکه چې په آسماني آفت سره داسې لښکر تباه کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه. حالانکې دلته خو اسلام نو ایمان نو مشرکین پاتې کېدل په هغې کې بت پرستی وه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبی و آخر الزمان هغه آثار او علامات خلکو ته د هغې د راتلو نه مخکې ښکاره کول. نو دا واقع قرآن کریم کې الله جل شانه په مستقل صورت کې د دې تذکره کړې ده او قریشو ته وایي چې تاسو خو هغه خلک یئ چې الله پاک تاسو سره څومره احسان وکړو او د ابرهه د عظیم لښکر نه الله پاک تاسو بچ کوي. په دی کې یو کس نه دی ازار شوی او هغه لښکر چې کوم دی نو هغه ټول تباه شو. واخر دعوانا الحمد لله.